دا کوم کتابونه چې تاسو زما سره د موبایل په سکرین باندې ګورئ دا ټول کتابونه د سیلاب اوبو خراب کړي دي. دې کې ځینې کتابونه زموږ سره د جومات په صحن کې د پټو د پاسه پراته او ځینې کتابونه د جومات په کامره کې د المارو لاندې خانو کې پراته. خو کله نه چې د سیلاب اوبه راغې زموږ په کلي باندې نو زمونږ ذهن او سوچ او فکر ټول د کور سامان وستلو طرف ته نفسا نفسی و هر سړی خپل سامان وستل ضروری. نو د الله په فضل سره کله چې 3 ورځې بعد د سیلاب اوبه واپس لاړې او ختمې شوې ټول خلک واپس خپل کورونو ته راغلل. نو ما سره د خپل کتابونو فکر نو زه فورا جمعات ته راغم چې ما د نن جمعات صحن کې وکتل نو دغه کتابونو توبه رسیدلې وي او د خراب کړي وو. بیا زه فورا د جمعات کمرې اړخ ته لاړم چې مې کتل هغه المارو ته مو به رسېدلې وي لاندې خانو ته او دی خراب کړي وو. دا زموږ سره تقریبا 105 لک روپو کتابونه دي. په دې کې تفاسیر دي، قرآن کریم او په دې کې فتاویګانې دي، په دې کې نور خارجي او درسي علمي کتابونه دي چې دا ټول د سیلاب اوبو موږ ته خراب کړل.